نظام په بټاړه کې نه بدلېږي، نظام په ټانګوړه کې په شهید اثر کې نه بدلېږي. د نظام د بدلون پارلیمنت په اسلام آباد کې دی. زه اسلام آباد باندې قبضه کول غواړم. تو دا پارلیمنٹ د اسلام آباد نه کراچۍ ته منتقل کا. زه په منبر او محراب باندې ناره لګوم چې زما هدف او ټارګټ کراچۍ دا. زه د کراچۍ په پارلیمنٹ باندې د اسلام جنډا دا خالق کول غواړم. نو اسلام آباد موږ غواړو کو بيدینه د بيدینه د لپاره غواړي. نو زه د الله د دین لپاره غواړم. کو د قادیانیانو ملګری دا ختم نبوت د دشمنی د لپاره غواړي. نو زه د تاجداري مدینه داغه د ختم نبوت د تحفظ د لپاره غواړم. کو یو سره هغه په پاکستان کې د ترقی پسندۍ په نوم باندې او د لیبرالیزم په نوم باندې او د سیکولریزم په نوم باندې او د هیومنیزم په نوم باندې یو سړی په پاکستان کې هغه اسلام آباد باندې خپل قبضه جماول غواړي. نو یاد دې وساتي زه د امت لونو سرونو ته د نپټو په سرولو لپاره د حیا او د اسلامي معاشرت او د اسلامي تهذیب او تمدن لپاره په سر کې اسلام آباد غواړم. زه په جار باندې هغه خلکو سره اعلان جنګ کوم. ته کو د امت لور او خور او تور سره سر تورول غواړي. ان شاء الله العزیز د دې ګانشان د کلی نه راواخلا د اسلام آباد د پارلیمنت تر فلوره پورې به جمعیت علما ته مطلب وکړي. تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر आवाज یا قوت جمعیت جمعیت आवाज یا قوت جمعیت جمعیت سربکم سر بلند دیوبند دیوبند زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے سب کی جمعیت زندہ ہے حضور کی جمعیت زندہ ہے مولانا عبد الرحمان کی جمعیت زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت اب آیا مولانا اب چاہیے مولانا زندہ ہے جمعیت زندہ ہے. زتاتا د دې ملک چرته س 2 نمبر شهري ښار زما په سر پټکې دی، زما په مخ ګیره ده، زما په زړه کې دننه د دین سره مینه ده. نو زه د پاکستان د حکومت حقدار نه یم. زه حق حکمرانی نه لرم، زه حق سیاست نه لرم. دلته ګلوکاران راځي او هغه سیاست، دلته کرکټران راځي هغه سیاست، دلته اداکاران راځي هغه سیاست کوي. نور لاسکه رمللی په نوم باندې یو اسه شی ورته ترانسجنډر دی. پی ټی آی ورله تیر پنجاب په دغه کې چې کوم دینو ټیکټ هم اوکے کړو. اوس پته نه لګی چې هغه بیا استعفا ورکړي د پی ټی آی نه کوي نه ورکړي. نو په پاکستان کې رمللی ترانسجنډر کډړا سیاست کولی شي، حکومت حاصلولی شي. اسلام آباد په کرسي باندې د ناس حق لري. یو عالم، یو دیندار، یو اسلام پسند، یو دین مزاجا، یو حیادارا، یو پاک دامن انسان دا په پاکستان کې د سیاست حق ولی نه لري. زه خو د ملک شهري ما ته خو حق راکړی دی زما آیین د سیاست کول، او ما ته خو نبی علیه السلام د طرف نه حکم ملاو دی چې منصب سیاست د امت لپاره سمبالول دا د عالم فریضه ده او د عالم دین ذمہ داری ده، او هغه ذمہ داری به موږ ادا کوو ان شاء الله العزیز. او الحمدلله اوس چې دا کوم حالات تاسو ولیدل مونږ بچي وهلې چې پی ټی آی دا د پاکستان د سیاست غیر اهم عنصر دی. چا برا سره نه منلو نو دومره لویه پارټي نو په جوړولو کې اته کال لګېدلي او په تحلیل کېدلو کې لا 3 ورځې نه دي تېرې شوي. میډیا والا پرون ګیله وکړله وایي دا استعفاګانې چې څوک ورکوي لږ په قلاره ورکوئ چې مونږ ستاسو د تصویران خو د میډیا ته ورکو. سبحان الله.
په دریو ورځو کې سنچري پوره شوې ده 104 MLA-ګان او وزیران او مشیران دا چې کوم دی نو لاړل او نن شپې ورپسې د صدر مملکت نمبر دی 2 ډبې اعلانې څه کړي چې راځي خولې به یې چین به یې نیسلي او یې به موږ پی ټي آی پرېږدي